بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ارشاد اخونخیل یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر دی د ډیلی این پېښور نه. ګرانو کتونکو، دا مهال زه په توحید کالنۍ شهید آباد کې موجود یم. زما سره منګل خان کوم چې د آزاد امیدوارونه ولاړ دی، نو هغه سره خبرې اترې کوو. دا راته ووایه منګل خان چې عموما که موږ سوچ وکړو هر یو څوک یو طرف ته ځي، که هغه سیاست کې نو هغه هر یو طرف ته که څوک ځي نو هغه خپل یو څه مقصد وي. دا راته وایي سیاست ته راتلو څه وجه کېدای شي، په څه وجه باندې سیاست ته راتلو؟ د سیاست راتلو کې زما خدمت یو جذبه وه چې زه راوځم خلکو ته عوامو ته خدمت وکړم. دلته زموږ نور مخکې کونسلران ناظمان تېر شوي، هغوی ښه ډېر کارونه کړي، خو د هغې نه داسې کارونه پاتې دي چې هغه موږ کول غواړو. دا راته ووایه منګل خان چې عموما که موږ سوچ وکړو نو هر یو کس که هغه سیاست ته راځي نو هغه خپل یو پارټي وي یا په پارټۍ کې هغه شمولیت وکړي، په هغه کې بیا مخکې ځي روان وي. تا ولې داسې فیصله وکړه د آزادو نه ودرېږي؟ آیا ته د یو پارټۍ نه راغلې؟ څه وجه کېدای شي آزاد امیدوار؟ دا موږ یو پارټۍ کې وو، 20 کال وشو، په هغې کې موږ ته حقوق نه میلاوېدل. موږ دا د ټول د قوم موږ دا یو فیصله وکړله، ما خپل ځان وکړم چې زه دې موږ ته ټکټ نه راکړه، خو زه به د آزادو نه موږ یو پارټۍ کې وو، 20 کال وشو، په هغې کې موږ ته حقوق نه میلاوېدل. موږ دا د ټول د قوم موږ دا یو فیصله وکړله، ما خپل ځان وکړم چې زه دې موږ ته ټکټ نه راکړه، خو زه به د آزادو نه لړاوېږم او آزادو نه ما ټکټ جوړ کړم. ټیک دا راته وایي چې په دې علاقه کې د غرونو غټ څه مسایل دي ته چې غواړې چې زه کامیاب شم او د هغه به زه کوم؟ مسایل خو ډېر زیات دي، خو دا څو موږ سره ډېر زیات دي. دلته موږ سره سکولونه دي، زموږ د ګلو ډېر زیات کم چې نکاسي ده هغه ډېره زیاته ده، او اصل کې د جنکیانو سکول دی، تاسو چې څنګه مو ویلي، او د فیملی سکول دی دا موږ سره، او موږ سره ډسپنسري هم کمې دي. یو دفتر د 1122 په کار دی. موږ ته چې حادثه وشي نو موږ ورته رنګ میلاو کړو، کم از کم هغه په 1 غنټه 1 نیمه غنټه کې رارسېږي. هغه کوم مسایل چې هغه ټایم کې ستا خراب شي یا دا راته ووایه منګل خان چې کله کامیاب شي خلک د باندې اعتماد وکړي، ورته درکړي، څه په ذهن کې څه سوچونه دي چې دغه به کوو د دې عوامو دپاره د ترقۍ کارونه څه سوچ هم لرئ؟ سوچونه خو ډېر زیات دي چې انشاءالله په 19 دسمبر به موږ ته الله پاک کامیابي راکوي. نو سوچونه زموږ دا دي، لکه مثال خبره کوم تاسو ته موږ سکول یاد کړو، ډسپنسري هم درته یاد کړه، دغه 1122 دفتر هم درته یاد کړو، او دې سیاست دپاره ما کور کې محنت کړی او مشران هم کړی چې انشاءالله زه دې سیاست ته راووتم او پرېږدم نه، د خلکو د عوامو زه خدمت کوم. دا راته ووایه چې اوس لکه ته چې الیکشن ته ورځې، د دې نه مخکې تا سماجي څه کارونه کړي دي د عوامو دپاره، د خلکو دپاره؟ سماجي کارونه هم ډېر زیات کړي دي. خلکو سمندې تړلې والي، دلته څنګه ټرانسفارمر خراب شو هغې ته موږ منډې والي دي. داسې تارونه د کیبل د تارونو هغه هم کیبل کړي وو. داسې د علاقو چې کوم مسایل هغه هم کړي دي خپل. منګل خان اخري دغه سوال لرم، انتخابي نشان دې څه دی او خلکو له څه مطالبه کوي؟ زما انتخابي نشان پکې دی، او زه خلکو ته عوامو ته دا وایم چې یاره زه یو ینګ دغه یم پکې دی. زه دې خلکو ته وایم چې تاسو په ټولو خلکو باندې اعتماد کړی، دې پرې دا اعتماد په ما وکړئ. زه یو ینګ هلک یم او خواهش مې دی او ځان مې دې سیاست ته وقف کړی دی، او انشاءالله دا خدمت به زه کوم او چې څوک پر زمانه کېده زه به کوم انشاءالله. ټیک دی، ډېره مهرباني ګرانو کتونکو. دا و منګل خان چې خبرې اترې مو سره کولې. ګرانو کتونکو، دا د NC 30 UC 11 نه ولاړ دی کې ولاړ دی. ګرانو کتونکو، په دې وخت کې زموږ د پروګرام مختصر ته رسي. موږ له یاد راکوي د کیمرمین عبدالغفار خان سره ارشاد اخونخیل، ډیلی این پېښور.